السلام علیکم ورحمت الله. طارق پټان صاحب چې کوم دی نن د رشیا یعنی د روس او د پاکستان او د انډیا په حالاتو باندې بحث وکړو چې پاکستان د انډیا نه د روس نه انجن اخلي، خو روس چې کوم دی د دې خبرې نه انکار کړی. امریکا به سخته انډیا به سخته غوسه ورغله، مازغه کار نه کوي اوټ دي. سرجي ډېرې ښایسته خبرې وکړې. په اخر کې سوال دا وکړو چې آیا پاکستان به د انډیا د امریکې چې کوم دغه دي د سینکشن دي هغه به وزغمي که نه؟ نو اصل خبره دا ده چې پاکستان کوي جوګاړ، نو دا ټول عمر په جوګاړ باندې ګرځي. ځکه چې څنګه په امریکې په ایران باندې حمله وکړه، نو په هغه ټایم کې هم پاکستان چې کوم هغه د روس هغه د امریکې مخالفت وکړو. نو داسې کیدی شي چې پاکستان د امریکې پابندیانو ته ونه ګوري او دا انجن واخلي، ځکه چې پاکستان به د هغو د سینکشن سره هم جوګاړ کوي، د روس د سینکشن سره هم جوګاړ کوي او انډیا د مرغوټ نه نیسي. لہذا موږ ټول پاکستاني قوم په جوګاړ روان یو، په جوګاړ باندې کارونه کوو. خدای دې رحم وکړي. دا ویډیو داسې فني انداز کې جوړه کړه. نو طارق پټان صاحب ماشاءالله ښایسته او ښکلي واضح خبرې وکړې. او ضرور چې کوم دی د پاکستان په دې وخت کې د GF-17 لپاره د اسلحې اخیستلو سخت ضرورت دی. ظاهره خبره چې هغه به د روس نه دغه انجن اخلي، او بل سایډ ته د روس اسلحې خرڅولو ضرورت دی، هغه به هم پرې خرڅوي. نو که امریکا پابندیان لګوي نو ایس په بیسه به یې لګوي، ځکه چې دا پابندیانې د ایټم بم چې کله ایټم بم جوړوو نو په هغه ټایم کې هم دوی دا پابندیانې لګول وي. پاکستاني جوګاړ وکړو، ایټم بم یې جوړ کړو، نن په ټوله دنیا کې الحمدلله یو روښانه نوم لري.